زما بالکل مختصر یو څو خبرې دي. توفیق د الله رب العالمین موږ له راکړي. د الله د توفیق نه غیر هیڅ ممکن نه. رسول علیه السلام لکه چې کافران کوم مخکې راغلل، د دې خبر څخه تاسو کوم غرض نشته چې زه د کوم ځای نه راغلم، تاسو څوک یاستئ، دغه خبرې نه، بس چې زه کوم ګزارشات به راغلی وي هغه تاسو ته زه پېښ کړم. صفتونه او تعریفونه چې دي که نه دا نقصان کوي. دوی ورته عجیبه عجیبه خبرې کولې. یو ډلې ورته وویل چې دا کومې فرښتې په تا باندې رانازل کېږي، ته الله ته وویل چې موږ رانازل شي موږ به تا نبي ومنو. بیا به پکې ځینې وویل چې نه، دا زما کوم ابا وایي دا چې مړ دی که نه، دا ته راپاڅوه او دا دې موږ ته د قبرونو راپاڅوي او موږ ته دې ووایي چې ته د الله نبي موږ بیا ومنو. د لومړنۍ خبره د توفیق کومه زه وایم چې زموږ زړه ته خبره وشي. جبرائیل امین تشریف راوړ سوره الانعام او آیت نمبر د دې 111 پیدا کول یې آسان دا دي چې د اتمې سپارې ابتدایي کلمات ولو اننا نزلنا الیهم الملائکه. الله په قرآن کې ارشاد فرمایي زما محبوبه که په دوی باندې زه د فرشتو نزول وکړم وکلمهم الموتى او د دوی مردې د دوی سره کلام وکړي وحشرنا علیهم کل شی او د کائنات هر شی زه دوی ته رامخامخ کړم قبل ما کانوا لیؤمنوا. نو دا ایمان نه راوړي الا ان یشاء الله، ایمان به صرف هماغه راوړي چې کوم به زه خوښوم. سبحان الله. هم دې خبرې باندې به د الله شکر ادا کړو که نه چې ایمان به صرف هغه راوړي چې الله وایي کوم زما حق دي. او الحمدلله چې کوم د مور د کې دی چې یو د الله رب العالمین قرآن او د هغه د حبیب ذکر یې اورېدلی دی، نو څومره خوشبخته یاستئ تاسو. او توفیق د الله ذات. نو الله نه به سوال کوو چې الله دې موږ له توفیق راکړي چې کومې خبرې زه وکړم موږ ونډو له د الله په دې باندې د عمل توفیق. او آغاز د الله د ذکر نه. الله دې موږ له د ذکر توفیق وکړي. امین. دا څنګه عادتونه چې زمونږ شوي دي که نه، په دې کې نن خاص یو د فکر هم ضرورت او حاجت شته دی. ښه ښایسته نوراني خلک دي چې مونځ وکړو نو د جومات دې دروازې ته هم دانې رسېدلي چې ثواب مونږ خپل شاته پرېښی، بار بازار ته راوځو. نو لومړی آغاز ما د الله د ذکر نه دی، ځکه چې د دې محفل آغاز هم د قرآن پاک د تلاوت نه شوی. حضور اقدس صلی الله علیه وسلم فرمایي من شغله القرآن و ذکری اما اسألني اعطیته افضل ما اعطي السائلین فضل کلام الله علی سائر الکلام کفضل الله علی خلقه. ماشاءالله. صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم سړی د قرآن سمینه لري او د قرآن تلاوت کې مصروف او مشغول او د الله په ذکر کې د خدای نه سوال ونه کړي، نو الله د سوال کوونکي نه هم ډېر دله ورکوي. نو بهتره خبره دا ده چې زه داسې خبرې وکړم چې زموږ او ستاسو زړونو ته ورسي. سبحان الله. او زما او ستاسو لپاره یو د مقصد د کامیابۍ جوړ شي که نه. سخته ورځ را روانه ده، ورځ د قیامت سخته ده او که نه. هغه شاعران وایي سخته ده ګرمي او څه نیت دی داسې کله به راځي. ای محبوبه خلک ستا په انتظار دي کله به راځي. نو زه وایم چې ډېره سخته ورځ ده. سوره الحج لومړني دوه آیتونه وویستې هغه بس دي. او ما لومړی ویل چې خبرې به هغه سړي ته کوو چې د هغه دپاره د پوهې یوه خبره بس وي، ښه ډېرې نه. هغه ورځ خو الله په سوره معارج کې ارشاد فرمایي چې مور او پلار به هم ستا په کار نه راځي، عیل به هم ستا نه منډې وهي، ښځه ورونه. او زه تاسو هیرومه نه، د لاهور نه زه د دې خبرې نه یم راغلی. زه تاسو ته یو مقصد بیانوم. په هغه ورځ چې دومره سخته ورځ به وي د الله د ذکر نه آغاز دی زما چې حضور اقدس صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الذین لا تزال السنتهم رطبة من ذکر الله يدخلون الجنة وهم يضحكون
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بېشک خو زما کوم امتي چې په دنیا کې د هغه ژبه د الله په ذکر لمده وه په دغه ورځ به م هغه په خندا خندا جنت ته روان دا د روژې میاشت را روانه ده. زه وایم چې د هر سړي په لاس کې تسبیح وي، د هر سړي په ژبه د الله ذکر وي، دا خپل کورونه هم د الله د ذکر نه آباد کوي. یا ساده خلکو ډېر لوی انعام دی چې تاسو دلته راغلي یاستئ. ماشومان قرآن حفظ کړی دی، دا څه معمولي خبره ده؟ او عالم دین شوي دي، دا څه معمولي خبره ده؟ د الله د ذکر نه قربان شمه. حضور اقدس صلی الله علیه وسلم فرمایي ما من قوم اجتمعوا یذکرون الله عز وجل لا یریدون بذلک الا وجهه. رسول علیه السلام وایي چې زما د امت یو څو خلک یو ذکر راجمع شي او د الله ذکر وکړي، لا یریدون بذلک الا وجهه، او مقصد یې دا دی چې الله مونږ نه راضي شي. ناداهم منادی من السماء، د اسمانونو نه یو فرشته ورته غږ کوي ان قوموا مغفورا لکم قد بدلت سیئاتکم الحسنات. تاسو داسې پاڅېږئ چې الله رب العالمین تاسو بخښلي یاستئ او ستاسو ګڼ ګناهونه هم په نیک عملونو کې بدل شي. او عمل کمال کول کمال دی که ساتل کمال؟ نو زه چې دا مقصد درته بار بار کوم، زه ته دا کوم چې دا غیبت پرېږدئ، دا بل سړي پورې خبرې، ځکه چې د الله د ذکر نه ما د خپل ګړار آغاز کړی دی. او خوند خو به دا یې کنه چې هر سړی خو کم از کم روزانه یو 1000 پیرې د الله رب العالمین، او دا ډېر یو تعداد په لحاظ سچوي و. د فضیلت په لحاظ سره ډېره غټه خبره ده. رسول علیه السلام فرمایي من قال سبحان الله والحمد لله تملا ما بین السماء والارض. د هغه ذات شکر کیدی شي. رسول علیه السلام ارشاد فرمایي زما امتي چې یو پیرې سبحان الله، یو پیرې الحمد لله ووایي، الله رب العالمین دا د ځمکې او اسمان د منځه دا خالي ځای ده د ثواب نه ډکوي. خو موږ ویل چې دا ساتل بھی کمال دے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرے دا جماعت کے پاموں کے اوچو کسان خندل اگا ودرے دویل افسوس تو پوس چی وشی والی ویل رسول علیہ السلام زمانہ و منگا بنے کمال وقت ونڈ اشپا بم جڑن چکدے خبر شا قبلی کی باوکنم تاسو دون نلو گناہ کوئیو پروان نشتا. نو ټول کې نومړی زړه ته دا خبره کوزه کوي انشاءالله چې دې دونه نوراني دا جلسه د ستارې فضیلت ده چې راغلي په دې کې دا خبره انشاءالله العزیز موږ درته کوو چې موږ به خپل کور، خپل زړه، خپله ژبه د الله د ذکر نه آباد او دې کې شک هم نشته دی چې د کامیابۍ لار بله نشته. او درود حضور اقدس صلی الله علیه وسلم په ذات باندې الله دې موږ له د درود توفیق راکړي. رسول علیه السلام فرمایي چې کوم سړی یو ځل په ما باندې درود ووایي نو الله په هغه باندې 10 رحمتونه ورکوي. ماشاءالله دا څومره لوی ایمان یو انعام دی. الله وایي زما یو رحمت چې دی غوڼ کائنات چې دی، الله وایي زما یو رحمت د دې احاطه کړې ده د 10 رحمتونو عالم ورسوي. الله غفور رحیم ذات دی. کوم سړی چې 3 پیرې سهار 3 پیرې ماښام په رسول علیه السلام درود ووایي نو خطاونه یې الله معاف کوي. کومې چې 10 پیرې سهار 10 پیرې ماښام ووایي نو الله په اولاد اسماعیل کې د یو غلام آزاد کولو ثواب ورکوي. ومن صلى علي في كل يوم 50 مرة صافحته يوم القيامة. دې انعام طلب بھی چا کړی. حضور اقدس صلی الله علیه وسلم فرمایي زما کوم امتي چې 50 پیرې په ورځ کې په ما باندې درود ووایو په ورځ د قیامت به زه محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم هغه سره مصافحه کوم. سبحان الله. یو خدای او ادب جوړ کول کار خاص وخت باندې نه، خاص د ذکر په محفل کې نه، هر وخت رسول الله دا پریشانیاں دا تکلیفات د کاله کې بې اتفاقي زامن هغه خو خیر نورې ډېرې بیمارۍ دي. کومې ډېرې ته به مونږ کومه جړه به تاسو ته زه وکړم په دې لږ ساعت کې من اصرت علیک حاجة فلیکثر الصلاة علینا فإنها تکشف الهموم والغموم والکروب وتکسر الارضاء وتقضي الحوائج
حضور اقدس صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو کې بچا باندې څه حاجت راشي په ما باندې کثرت سره درود وایستئ. حضور اقدس صلی الله علیه وسلم وایي زما درود د ستاسو غمونو، ستاسو د تکلیفونو، د بیمارۍ، د تندرستۍ دپاره به زما درود کافي وي. الله رب العالمین به ستاسو هر حاجت پوره کوي او د غیب نه به رزق کوي. خاص کر دا طالب علم چې کوم ناستې دي، رسول علیه السلام یو نسخه خاص تاسو لپاره. رسول علیه السلام ارشاد فرمایي اذا نسیتم شیئا فلیصلی علی تذکروه ان شاء الله. الله حبیب ویل چې تا نه څه خبره هېرېږي که نه، ته په ما باندې درود ووایه، انشاءالله هېرې شوې خبرې به م الله تا ته دریا. دا توفیق د حبیب علیه حضرت ابو هریره رضی الله تعالی، دا توفیق د چا و؟ د الله په توفیق څخه عطا چا ور؟ رسول الله. انکم تزعمون ان ابا هریره یکثر الحدیث علی رسول الله صلی الله علیه وسلم والله الموعد اني كنت امرا مسكينا الزم رسول الله على ملء بطني وكان المهاجرون يشغلهم الصدق بالاسواق وكانت الانصار يشغلهم القيام على اموالهم فشكيت من رسول الله ذات يوم قال من يبسط رداءه حتى اقضي مقالتي ثم يقبضه فلا ينسى شيئا سمعه مني فبسطت بردة كانت علي فوالذي بعثه بالحق فما نسيت شيئا سمعته بعده منه. دا عطا د رسول الله صلی الله علیه وسلم توفیق او عطا الله حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ دا فیض دی چې سورت هم یاداو، آیت هم یاداو، حدیث هم یاداو. دا هغې نه لومړی او آخر کې درود پاک ویست چې انشاءالله العزیز چې یو ځل مړی او دوباره به ستاسو د ذهن نه وځي. سړی ګناهګار 200 کاله هغه د الله نافرماني وکړه چې مړ شه فاخذوه برجله فالقوه ولا مسجله. د خپل راخ ځکه چې بدکردار او نافرمانه سړي سزا هم دا ده، نو استلاړې په کړي کې واقع الله رب العالمین موسی علیه السلام ته وحی وکړه ان اخرج فصلی علیه. ته ورشه زما ملګری دی پرې وباسه او جنازه پرې چې موسی علی نبی کې راغلی چې ویل د ورځ یا ربي شهیدو بني اسرائیل انه عصاک مئة سنه. دا خو ګنډه بني اسرائیل وایي چې 200 کاله وشول ستا نافرماني کړې. دا ویل کان هکذا الا انه کلما نشر التوراه ونظر الى اسم محمد صلی الله علیه وسلم قبله ووضع على عینیه وصلى عليه فشكرت له ذلك فغفرت ذنوبه وزوجته 70 حورا. الله خود 200 کاله نافرمانه خو چې تورات کله کلاوی نام محمد پوری کنه نو داسې چپایي د سترګو نه لګوي او زما په حبیب صلی الله علیه وسلم باندې درود وایي. دې عمل په برکت سما د ده د 200 کاله ګناهونه معاف کړل، د ده کامل بخشش مې وکړ او د هغې حورو سره د نکاح ما وکړه. دا خو د قوم بني اسرائیل یو سړی دی، موږ دلته ګوره خپل فکر ته ناست دي چې موږ څه وکړو، سوچ او فکر ته ناست کوشش به کوو که انشاءالله دا د رمضان مبارک بابرکت میاشت ده د الله ذکر او په حبیب علیه السلام باندې درود او ماشاءالله هغه مشران عزیزان چې د چا او زامنو قرآن حفظ کړی زه هغوی ته خاص مبارکي دغه کومه. دا ډېر یو او یو عظیم عظمت دی. قرآن پاک په خپل خالق کې تلقین وکړي چې قرآن ویل سهار او ماښام غرمه هر وخت د قرآن پاک تلاوت کوي، کورو کې دې خبرې تلقین وي. داسې حد نه موږ برباد شولو چې سړی راشي دلته منزله او کاله والې په موبایل باندې فلمونه ګوري او لوبې. دې حد نه موږ برباد شولو چې موږ 5 وخته لمونځ کوو. موږ ته دا نه ده پته چې زموږ د زوی واده د شریعت په مطابق کېږي لګېدلی که نه. زموږ د لور واده د الله او د الله د حبیب علیه السلام د رضا په مطابق کېږي که نه. دې له فکر پکار خاص رمضان مبارک بابرکت میاشت روانه ده، په پاره کې د قرآن تلقین وکړه چې په کاله کې قرآن وي. ستا د هرې پریشانۍ علاج الله رب العالمین په قرآن کې
لا فاقة لعبد ان يقرأ القرآن. رسول الله اسلام وی چې کوم سړی قرآن وی هغه سره تنګسته کېدی نشي. ماشاءالله. ولكن له بعده د الله حبیب علیه الصلاۃ والسلام وی چې قرآن په شان د دولت رااله د بل دولت ضرورت واجب شته. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک سے اپنے خپل دروازې ته راغلل، دروازه وواله چې بار راووت یو سړی معمول چې حضرت واړه مې دې وخت کې ډېر ښه حالات دي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ لا امداد وکړه. بیا یو څو ورځې پس بیا راغلم دا ګیله وکړه وی له ورکړه. کنزل عمال کې دا حدیث دی چې دریم ځلې راغلم حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خپل څه جلال کې وو چې څنګه دروازه کلا وکړه هغه ولاړ و هغه لا څه ویلې نه چې دیو ته اذهب تعلم لكتاب الله عز وجل. زه قرآن ویل هغه ویلي مستلاړ څلور پنځه میاشتې ونلي. دا د قرآن عظمت او د قرآن شان شلاره د کتاب الله اکبر چلاړې څلور پنځه میاشتې تېرې شوې. د مدینې په بازار کې ول د چې غږ یو توک هغه په منډه منډه راغی سلام یې ورته پېښ کړ. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ارشاد فرمایي چې ولې ته خپل مړی راتللی اوس نه راځې. ویل حضرت تا دا ورځ یاد نه ده تا چې ما ته وویل چې لاړ شه او قرآن وویل. هغه ویل ویل بس ما قرآن پاک تلاوت شروع ما قرآن پاک تلاوت شروع کو. والله انی وجدت فی کتاب الله عز وجل و زما دې په خدای قسم چې د الله د کتاب نه ما هغه نعمت واخیسته چې الله زستا د دروازې نه غني کړی. سبحان الله. دا ډېره نو په کال کې دې وړو ماشومان په کومه مبارکي وي مور خپل ته دې خبرې سوال کوو چې زموږ استاد ویل دا حفظ کول نه کمال نه دی څنګه چې دې ساتل عظمت او شان دی. الحمدلله خاص علما دوی له مبارکي علما فضیلت باندې یاد علم په طلب باندې چې څومره خبرې وشي هغه کمې. او استاد صاحب مبارک دلته الحمدلله درس بخاری آخری حدیث تاسو بیان او قبلا ډاکټر صاحب هم تشریف فرما دي. زه تاسو ته صرف دا گزارش کول غواړم چې د عالم عزت کوئ. علم کوم سړی چې د کاله نه د علم په طلب کې اوسي نو جنت د هغه په طلب کې اوسي. او حضور اقدس صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل الله حتی یرجع. چې یو سړی د علم په طلب کې و چې کومه پورې بیرته نه راغلی د الله په لار کې جهاد کوي. داسې معمولي دا ښایسته ښایسته استین چې تاسو ته ناست دي داسې معمولي خبره ده. ګوره د دې عبادت دپاره او داسم شرط نه دی. ته روانې که نه یو ځای کې روانې او په دې ښایسته نوراني علماو کې یو عالم تعالی مخې له راغلی نو رسول علیه السلام فرمایي النظر الی وجه العالم عبادت. د عالم مخ مبارک ته کتل عبادت دی. داسې معمولي خبره ده. د علماو ادب حضور اقدس صلی الله علیه وسلم په عظمت باندې زه قربان شم. رسول علیه السلام فرمایي من زار بیت المقدس محتسبا چې کوم سړي د بیت المقدس زیارت وکړه د ثواب په نیت باندې نو الله رب العالمین د هغه وجود په جهنم باندې حرام کوي او الله د سلو شهیدانو ثواب ورکوي. د حضور اقدس صلی الله علیه وسلم د علم نه زه قربان شوم. رسول علیه السلام د دې خبرې نه خبر چې زما هر امتي خو به بیت المقدس فاتم نه پیدا کېږي او کېدلی چې سفر به ما هغه ډډې ته نه کوي. نو دا خوشبختي کومه ده چې رسول علیه السلام فرمایي من زار عالما فکأنما زار بیت المقدس. چا چې زما د دین د عالم زیارت وکړه ثواب به الله همدومره ورکوي څومره چې د بیت المقدس زیارت. د دې علماو قدر د دې علماو هغه سختې خبرې خو زه نه شم معذرت کولی. تاسو ته به څه سختې خبرې وکړو نو خیر خلک ایستئ ګټه او تاوان پېژنئ. خالي د عالم قدر نه پېژني او دا سیاسي جلسه نه ده. هغه دروغجن نه مراد تاسو پېژنئ بیا پسې شاته شاته منډې وکړئ. حضرت کعب احبار رحمه الله علیه آیات قلیوبی
استاد محترم دي ناس دي څو وخت کې به دا ما ته خپل استاد ویلي چې دا به په درسي کتب کې وو دا حکایات کلیوبي چې دی دا کتاب او هغوی دا خبره کړې وه مفتي عبداللطیف جلالي صاحب چې زه به نه یم کېدلی شي چې دا دوباره درسي کتب ته راواړي دا حکایات کلیوبي نو په دې کې یوه خبره حضرت کعب احباب رحمه الله علیه د ده نه راغله چې یو سړی په ورځ د قیامت د الله په حضور به راپېښ شي او چې ټول به کېږي نو ګناه به یې ډېر وي نو چې جهنم ته به دغه کوي نو الله رب العالمین به جبرائیل ته وایي چې ادرک عبدي واسأله هل جلس عندي عالم في الدنيا تو ورشه دې سړي نه تپوس وکړه په دنیا کې چېرته د دین د عالم سره ناسته دې کړې ده جبرائیل امین چې بېرته واپس شي جبرائیل امین به ورته ووایي چې ای زما ربه انت عالم بحالي عبادك ته دې خپل بندې د حال نه خبردار یې خو هغه وایي چې نه نو الله رب العالمین ته وایي چې تپوس دې وکړه سلو هل احب عالما د عالم دین سره مینه لري نو د هغه نه به تپوس وکړي هغه به وایي نه نو الله رب العالمین به ورته ارشاد فرمایي سلو هل جلس عالم مائدة یو دسترخوان باندې عالم ناست دی تال ته ناست دی هغه به وایي نه نو الله رب العالمین به ورته ارشاد وفرمایي چې ته تپوس وکړه دا آخري خبره شوه دی الله خیر ته تپوس وکړه چې په داسې ګلۍ کې اوسېږي چې هلته د عالم کور وي یا دا څومره لویه خبره هغه به وایي نه الله رب العالمین به ورته تپوس دې وکړه چې ستا نوم چېرته د عالم دین په نامه یا ستا په خاندان کې څوک عالم ستا په نسب کې تېر شوی هغه به وایي نه الله رب العالمین وایي تپوس دې وکړه چې د داسې سړي سره مینه لري چې هغه د عالم سره مینه کوي وایي به الله به وایي جبرائیل د لاس ونیسه او دا جنت ته داخل کړه ما د دې وجه نه جنت الله رب العالمین دې موږ له د عالمانو د عادت توفیق راکړي الله دې دا کومې خبرې چې ما کړې دي خطا شوي الله رب العالمین دې معاف کړي کومې خبرې باندې تاسو نه یاستئ پوه شوي کېدلی شي زما د ژبې دغه به وي کمزوري به وي خو چې کومې خبرې باندې موږ پوه شوي الله رب العالمین دې موږ منډو له په دې باندې عمل توفیق راکړي وما دعوایا ان الحمد لله